पुलिस गर्दी नामंजूर, पुलिस गर्दी नामंजूर। अब्दुल गफूर को रिहा करो, अब्दुल गफूर को बाजियाब करो, उस्मान गनी को बाजियाब करो। अंधेर नगरी चौपटराज नामंजूर, अंधेर नगरी चौपटराज नामंजूर, नालायक हुकूमत नामंजूर, नाअहल हुकूमत मुर्दाबाद, नाअहल हुक्मरान मुर्दाबाद, इमरान नियाजी मुर्दाबाद। मिसाली पुलिस अबाकार, मिसाली पुलिस अबाकार, मिसाली पुलिस अबाकार, मिसाली पुलिस अबाकार, मिसाली पुलिस دا بازار د مرګري مزینه مستاسو شکریا چې تاسو خپل صدر د پاره دا بازار بند کو ما پرونم ویلی او نن بیا ما چې غفور خان صرف یو سړی نو هغه د دې کابل فخر دی هغه زمونږ د پارټۍ مشر دی او دا مسله صرف د مسلم لیگ نه د مرګرو دا مسله د کابل دا مسله د سوات ته څنګه یو سړی پر نار ورځي اغوا کیږي او پته نه لګي بیا زه ستاسو ټولو شکریا ادا کوم چې تاسو دومره صبر تعامل سره دلته مظاهره وکړه د دې بازار والو ټولو شکریا ان شاء الله دا حکومت لو والا دی او مراد سعید ته او خصوصا د پلار ته ویو چې دومره کوا چې سبا له بیا تاسو برداشت کولای شئ سبا له بیا د مسلم لیگ حکومتي د دې یو شی به حساب کتاب کوو غفور خان شاته ټوله پارټي ولاړه ده د شهباز شریف نواله انجینیر صاحب پوری او د دې سوات یو ورکرو او څنګه چې ما وی دا جنگ صرف د مسلم لیگ نه دی دا د ټولو پارټیانو دی دا د عام خلکو دی ځکه غفور خان د عام خلکو आवाज دی هغه د خلکو لپاره आवाज اوچت کړل هغه چې په کم کیس کې رانیول باندې کوي د وړو هغه خبره کوي د ګیس هغه د خلکو لپاره خبره کوي هغه څه ډاکه نه کړي هغه دهشتګرد نه دی نو زه د خلکو لپاره د خلکو ته وایم چې دا هغه سپورټ کوي هغه سره ودرېږي او ان شاء الله پرونه ما ویلی او ننم ویو اخري هدا پورې بزو ان شاء الله کدی کې جیل ته زو کدی کې هر ترازی کې احتجاج پکې راځي دا خو لمنګه کال نه دی ورکړي منګه خو دا خلک قبول کړل خپل پارټي والا زمون پارټي والا دلته په صحیح تعداد کې منګه आवाज نه دی ورکړي ان شاء الله اخري هدا پورې به جنگ کو قانوني بم کو او عوامي بم کو نو تاسو ټول مرګرو شکریا ادا کوم تاسو دومره صبر وکړه دومره صبر تعامل سره ان شاء الله د خپل جنگ منه پریدو تاسو ډېر مهرباني تاسو جدوجہد تاسو چې کوم سخته تیر کړه د 2-3 ورځې هغه الحمدلله رنگ راوړو اخر کا زمونږ مشران راخکاره شو په ناکړدا یو داسې جرمونو کې چې هغه داګه کې هغه سي انوالومنت هم نو خو بیا که پرس کا موږ د اقدام زمونږ پارټي زمونږ ورکرانو مشرانو د اقدام نه کړي نو نن خدای به چې زمونږ غواکار چې کوم خلکو زمونږ خلک چې غوا کړه واه اب ګوره چې راخکاره شوی زه تاسو ټول ته د جذبې سلام د تاسو په وجه نن راخکاره شو او هغه ته مرګري چې د تلی موږ خبر وس راغی د کابل د دې تانی موږ هم شکر گزار یو د موږ له نوې یو سیستم په ذهن کې راوچو چې د دې چې خلکو مغوا کیږي پته نه لګي خو زه به دا وایم چې موږ بیا خپل احتیاط هم کوو چې کله تانی ته تاسو ټول ځئ نو ځان سره په جمع ځئ او بیا به ویډیو غانې بیا او بیا به اله ویډیو غانې ځکه کوي چې بیا پته نه لګي چې سړی دا نه وي ځکه د دې خبرې ګوازه په خپل ځکه یم چې په 8:30 بجې زه رسېدلم ګاډی ولاړو او خلک نه وو نو دا یوازې چې څو پورې د دې پی ټي آی منحوس حکومت دي څو پورې چې دا خلک په موږ باندې مسلط دي نو زما تاسو ټول ته درخواست ده د پارټۍ مشرانو او ورکران ټول ته چې یوازې به نه ګرځئ ټیک به 50-60 کسان ګرځئ که تاسو 50-60 کسان نه کم ګرځئ نو بیا به تاسو دغه مسایل لازم ورکیږي به خپل حفاظت به خپل کوئ ځکه چې د کور مشر د علاقې مشر د ملک چې کوم مشران دي نام نهاد هغه ستا خلافي نو ته په خپل کور کې خپل حفاظت داسې نشي کولی څنګه چې ستا چې کوم رایټس دي تا چې کوم حقوق دي هغه حفاظت تاته نه میلایږي نو تاسو په خپل حفاظت د نن نه پس په خپله کوئ او دا به ځکه کوئ چې د هغې سامنا د هغې چې کوم مثال ستاسو د مخې دی زه به دا ووایم چې یاره زه مخې ته چې هر څه راځي خو دا د پی ټي آی حکومت د دې مراد سعید صاحب او بیا چې کوم زمونږ مخبل وزیر اعلی چغواله د انجینیر امیر مقام صاحب په صورت کې زمونږ د خلکو بدقسمتي و د ملک بدقسمتي و چې اران نه گئے او داسې وزیر اعلی راغلی زه فسټ ټایم داسې خبره کوم زه اختلافي خبرې نه کوم خو دا زما د ورکر اواز دی
د هر ورکر د اواز دی چې زما خپل وزیر الله بدل شو په هغه سړي کې چې د خپل قوم خلاف دی، د خپل ورکر خلاف دی، د خپل علاقې خلاف دی. او دا مراد سعید صاحب دی واورئ نن دا د کور دی، ظلمونه مه کوئ. ځکه چې پاکستان مسلم لیګ الحمدلله په دې ملک حکومت کړی دی څونه موده، هغه د خپل ورکر نه زیات پردي سړي له عزت ورکوي. پاکستان مسلم لیګ هغې د دې ملک د خاورې سره مینه کوي. دا ملک الحمدلله پاکستان مسلم لیګ جوړ کړی دی. نو که تاسو سلیکټډ ګورنمنټ راغلی دا مطلب دا نه چې ځان ته ذاتیات جوړ کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول اول خو د کابل د خلکو او د هغو د یونین شکریا ادا کوو چې یو داسې نر سړي دپاره چې غفور صاحب هر وخت د هغو دپاره په دې جنګ کې شریک دی. نن کو په غفور صاحب کوم FIR شوي دي دا هم د کابل د خلکو دپاره شوي چې خلک راغلی او له دې ځای نه پیپونه وړل او هغه پیپونه یې مټې ته وړل چې صرف د وزیر اعلی صاحب. خو وزیر اعلی صاحب ته موږ دا وایو چې یوازې مټه ستا حلقه نه ده، دا ټول سواد ستا دی. کابل ته هم په هغه نظر ګوره. او دلته چې کوم نابالغه سیاستدان چې ځان ته وزیر وایي هغه موجود دی. په کار دا ده چې دا اواز هغه چوت کړی وی. خو غفور صاحب نروالي ته سلام پیش کوم چې هغه دا اواز چوت کو او نن د هغه سره چې کوم ظلم روان دی. خو الحمدلله ټول کابل خلک د کابل بازار د سره ولاړ دی. نن تاسو وینئ بازار ټول بند کړی دی. نو موږ د کابل د بازار د ټولو خلکو د کابل د خلکو شکریا ادا کوو او د پارټۍ د ورکرانو د پارټۍ د مشرانو شکریا ادا کوو چې د خپل هغه مشر دپاره موږ ولاړ یو اواز پورته کوو. الحمدلله هغه بازیاب شوی دی وی او جیل ته تللی ډېر زر به انشاءالله هغه زموږ په منځ کې. او بیا به موږ دغې خلکو ته وایو چې یاره دا کم چې زما مشران ووي چې دومره کوئ چې څومره پورې ازمولی شئ نو بیا به سبا دا ډېره ګرانئ چې په کابل کې خلک راوځي او له دغه خلکو کورونه وسیږي او دا خلک د کابل نه په ځغلولو باندې مجبوره کړي. نو دې نه به ښه دی چې لږ په سړیتوب باندې سیاست شروع کړي او له دې ایریا چې کم سیاست دی یو بل سره مینه ده یو بل سره غم خادي ده د هغې روایاتو په مطابق باندې سیاست شروع کړي. په دې چل باندې کار نه کېږي چې یاره زه بې عزت یم راشه بل بې عزته کا. دا به ډېر خراب طرف ته سیاست لاړ شي. زه سوال کوم چې یاره له دې قسمه سیاست نه قلار شي ځکه چې د کابل خلک نور شوی دی او عنقریب ده چې دا خلک د دې کابل نه مباسي کورونه ولم وسیږي او بیا به د کابل ته راتلو شان نه